رب العالمین د دنیا د امتحان یو ځای مقرر کړي په د خپلو بندگان یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا ژوند خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې برباد هغه امتحان څه شی دی ادا دی چې الله فرمایي زما او د رسول راوړل شوی دین او د هغې خبرې ومانه هغې چې درته کوم کار وایي وکړه دا وکړه چې کم نه دی منې کوي ترې ځان وساته او دا الله او رسول چې کومې خبرې مونږ ته کړي دي چې دا وکړه دا ګورې زمونږ فطرت هم دغه تقاضا کوي او چې د کوم څیز نه الله او رسول منې کړي یو نو زمونږ فطرت هم دا تقاضا کوي چې مونږ ته ځان وساتو مونږ د فطرت نه چې دا څوک د خدای او د رسول خبره نه مني د فطرت نه الوړې روان دي داسې مثال دی لکه اوبه چې رواني نو چې ته اوبو سره یو اوبه کم خوازي او هغې طرف ته ځې نو ته به مقصد ته ورسېږي او که اوبه د کم طرف نه روانې دي او ته هغې له په مخه ورځې او تیزی اوبي نو ته مقصد ته نشي رسېدی ته د فطرت خلاف ورزي کې یو سړی چې په خپو رواني د خپې د ګرځېدو دپاره نو دا د فطرت سره موافقت دی ته به مقصد ته ورسې او که یو سړی وي چې د خپې پورته کوم او په دې لاسو به ځم دا خلاف فطرت شی دی د چرم کامیابۍ ته نشي رسېدی نو دین زمونږ فطري دی ما من مولود الا یولد علی الفطره د دې نه مراد الله پیغمبر مبارک اسلام اخلي او تعبیر ته په فطرت وکړه زمونږ الله چې کوم څیز ویلی دی د مارونو زمونږ فطرت اسلام ته وباسه یو طرف ته کا بیا هم دا چې څه فرمایي زما سلیم فطرت طالبان ورته فطرت سلیمه وایي زما عقل دا وایي چې دا ټیک دی زه به یو مثال درکم حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسول زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکا نو باقي چې ته څه وی به کوم ته څه نه منې کې ځان به ساتم خو ماله د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیالو چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالی حلال او چې کم څیز حرامی حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کم حلال ویلی دی دا د الله را طرف نه دی د پیغمبر ورته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وی چې مکوا نو دا د الله د طرف نه دی د پیغمبر ورته خدای واچي رسول صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډیره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار پویه وله خدای ډیره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دی خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بد عملي وکړي هغه وی قربان فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان خور له به څنګه خوښه کم زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کې وی تحبه لامک مور له خوښه وی قربان دا څه وی نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کوي وی تحبه لبنتک لور له خوښه قربان دا څه وی نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کوي اتحبه لزوجتک ښځې له خوښه قربان دا ته څه وی نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کوي زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي نخوهم او بل څوک یې نه خوښوي بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم
او بل څوک یې نه خوښوي نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم خو د چا خور به یې کړ زه خپلې لور له نه خوښوم خپلې مور له نه خوښوم خپلې ښځې له نه خوښوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مورې یا به د چا خورې یا به د چا لورې یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه یې نه خوښوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور خور مور سره یې څوک بدعملي وکړي نو زه د بل هغې سره ولې وکړم ویې صاحب باس پوه شوم زه توبه و باسم دام نه غواړم حضور پاک ورته ایمان کلمه خو له مسلمان شو او په دې ړی وله لاس کېښود یا الله اللهم طهر قلبه خدای اړه وله پاک کې اللهم یا الله د ده دا زړه صفا کې اړه وله پاک کې هغه صحابي و چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو قسم دی وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته هم خواهشات نه کېدل لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وی زنا حرامه ده نو ولې حرامه ده شریعت ته لرې که فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی زه د بل خور ولې وشرمم د بل مور ولې وشرمم د بل لور ولې وشرمم که زما لور خو څو شرمۍ زه به خفه کېږم که نه نو د بل هغه ولې کوم غلا شریعت وی منع ده نو چې تا نه څوک غلا کوي نو ته خفه کېږې که نه نو بل نه ولې کوې ډاکه منع ده پوره فطرت تقاضا کوي چې ته په چا ورځې او ډاکه کې نو که تا باندې څوک رالی او ډاکې وکړه نو ته خفه کېږې که نه نو د بل نه ولې کوې بېعزتي د یو بل مه کوې وینې د یو بل مه تویوې نو که ستا د لور خور رور بچي وینه څوک توی کړي او بېعزتي ستا د پلار وکړي نو ته دړدېږې که نه نو د بل ولې کوې هر څیز چې الله او رسول ویلی دی دا ګورې هغه نه دی چې زمونږ د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وس مطابق پتا خدای احکامات ښودي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې هېڅ سختي نشته مونځ کوه فطرت تقاضا کوي لکه چې تاله څوک یو 100 روپۍ درکړي د هغه څونه دارمدار کې کې که نه کې سر ورته ښکته کې منډه وله حجرې ته وې کوزه وله ډکې د اوبو نه ولې تنخوا درکوي پیسې درکوي نو چې الله دومره تاله روزي او شکل هر څه درکړل نو یو 15 وخته خدای ته سر نشي ښکته کول را به شروع نو خپل مقصد لا چې دین شریعت قرآن الله پاک خپل پیغمبر ته اعلان کوي یو ته نه آدم علیه السلام نه واله تر حضور پاکه پورې یا ایها الرسول اے پیغمبرانو رسولانو کلو من الطیبات یو خو چې خوراک کوئ حلالو کې پاکیزه واعملوا صالحا نیک عملو کې او بیا فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چې چا نیک عمل وکړو د دنیا او د آخرت زندگی خشته څه ته وایي نیک عمل وختي مې درته ووي چې د الله او رسول پې خوشحالېږي د هغې خپلې مرتبې دي بیا دا مستحب دی دا سنت مؤکده دی دا واجب دی دا فرض څه ته وایي نیک عمل چې د ګناه نه ځان بچ کې نه کوم دا هم نیکي ده د دې بیا خپلې مرتبې دي بعضې ګناه مکروه تنزیهي ورته وایي بعضې ته مکروه تحریمي وي او بعضو ته حرامه وي دا درجې دي بس نیک عمل کوه الله او رسول چې کوم شی وایي کوه چې وایي مه کوه دې کې د دنیا هم خیر دی او دې کې د آخرت هم خیر او په دې الله خوشحالېږي دارونو ځکه خبره کوم چې ډېر ملګري او ډېر دوستان دا وایي چې زه خو منظم کومه او ډېر پریشان یم دا دنیا نن په دې پریشانۍ کې پرته ده څوک وایي د زوی د لاسه پریشان یم څوک وایي د لور د لاسه پریشان یم څوک ښځه وایي د خاوند د لاسه پریشان یم خاوند وایي د ښځې د لاسه پریشان یم څوک د ګاونډي د لاسه پریشانه دی څوک د کاروباري ملګري د لاسه پریشانه دی هر سړی دا تندي نیسي او په سوچ او په ټینشن کې پروت دی او فریاد غریب کوي لور د پلار د لاسه پریشانه یقین په خدای کې موږ ته خلک ټلیفونونه کوي د مسلې تپوس کوي دا خلک په لویه پریشانۍ کې پراته دي دا ولې دا تا الله خفه کړی نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ته چې ما خوشحاله زه به دې خوشحالوم او ته چې ما خفه کوې زه به دې څنګه خوشحاله کړم ته الله خوشحاله کړه ته نیک عمل وکړه د ګناه نه ځان وساته زه خو منځ کوم
ډېر راته داسې وایي مونځ خو کوم روجي هم نیسم نفلونه هم کومه ویم ستر پرده به نه کوې لور به دې ستر پرده نه کوي بازارونو کې به کولو مخ ګرځې یاره جي دا خو شته نو الله خفه شو که رزق به دې حرامي که نه پلار به دې غلط کاروبار کوي رشوت به خوري او رزق به حرامي مردار به یې که نه یاره جي دا خو شته نو ګوره الله خفه شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری حدیث دی وی درې کسان په لاره تېرېدل زمونږ د علما دې ته حدیث الغار وی پې باران شو زلزل شو طوفان شو بس دی لاړل یو غر و په هغې کې یو غار و هغې ته درې واړه وردن نه شو اتفاق ته وګوره د غر د سر نه یو تیږه راوښویده په دې باران کې دا کار کېږي یو تیږه راوښویده او چې څنګه راوښویده نو د دې غار په دې خوله د پاسه ور کلکه شوه دوی غریبانان دننه بند پاتې شوه پښتانه وي د بارانه تښتېده او د ناوې لاندې شپه شو آسمان سے گرا کجور میں اٹکا آسمان نه را خلاص شو د کجورې په غنو کې او په هغې کې ونښت یا خدای دا به وسکې هوا بند شوه رڼا بند شوه اکسیجن بند شو دنیا سره رابطه ختم اوس به څه کېږي یو پکې هوښیار هغه وی یاره ما اورېدلي دي داسې چې الله په نیک عمل خوشحالېږي لکه دا چې تاسو ته مو وسوي راځئ په ژوند کې که مونږ چاته یو نیک عمل کړي چې الله ته یې ورپېښ کړو کیدای شي د هغه نیک عمل په برکت الله په مونږ رحم وکړي او دې ته زمونږ د علما توسل بالاعمال الصالحه وایي نیک عمل الله ته پیش کا چې دا الله دا کار مې وکړو یا خدای ته خو ما معاف کا نو الله به در باندې رحم وکړي راځئ چې مونږ په دنیا کې کوم نیک عملونه کړي دي چې هغه پیش کړو الله ته ځکه نه خو مونږ اوس بار وتی شو نه سسکوره شته نه چاري شته نه چاته پته لګي چې دې غار کې څوک دننه ګیر دی او نه دا تیږه چا پلار به لري غرق به شو ایو وی الله ما خو یو نیک عمل کړی دی پروردګاره ادا و چې ما به ګډې چیلې سرولې ما خام ناوخته به رالم مازدیګر ما به هغه خپلې ګډې چیلې هغه څاروي اولشل پی به مې ته وویستل زما بوډاګان مور او پلار هغې باندې به مې لاول دا خپل پی اوسکل د ګډو چیلو د هغې نه پس به مې ښځې او بچو له ورکړل یو ځل ګیا نږدې نه وه ما څاروي سرن له لرې بوتلم ناوخته رالم ماښام ماسخوتن رالم چې رالم او ما ګډې چیلې ګاړۍ ته دننه کړې او ما اولوشلې او پی مې راوړل نو مور او پلار مې ودو بچی مې د خپو کې رنګېدل چې مونږ له پیره ما یې بچې تر څو چې مور او پلار له ما نی ورکړې نه درکو ما ښځې ته مو چې ماشومان قلار کا اوس دکه د بچو له ورکړې وې او مور او پلار له تې پرېښې وې نو څه بده خبره نه وه ساده سړی خو نیت یې ښه دی دا رسول الله مبارک دا خبره نقل کوي او زمونږ دا طالبانو چې حضور پاک د بني اسرائیلو یا د مخکې خلکو یو خبره نقل کړي او انکار پې ونه کړي چې دا غلط کار شوی دی هغه زمونږ دپاره هم شریعت دی نو دکه بالفرض مور د بچو له پی ورکړې وې او یا ښځې له او مور او پلار له جدا یې ښودې وې نو په دې به مور او پلار هم نو خفه شوې هېڅ خبره نه وه خو د ده زړه کې یو سوچ دی بس یو ښه سوچ دی الله خوشحاله بچو ته وي نه بس کې بس ښځې ته وي د ودکه تر څو چې د ما مور او پلار نیس کړې نه ورکوم دوی له دقسې سیبه ده مور او پلار سر ته الله ولاړومه چې مور او پلار مې راویښ شو هر ټایم چې راویښ شوي وي لومبې پی مې په هغوی وڅکل د هغې نه پس مې بیا په خپلو بچو وڅکل الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته وایې چې د مور او پلار خیال ساته الله که مې ستا دپاره کړي ځکه ته وایې مور او پلار په خلکو مخکې کا په بچو مخکې کا په ښځه مخکې کا نو که مې ستا دپاره کړي چې د تا خوشحاله کړم نو نن ما الله خوشحاله کا پروردګاره دا تیږه زمونږ نه لرې کا خو چې دی څنګه ووې یو جلق نارې شو او تیږه وښویده دومره شوه چې دوی ته اکسیجن راغې هوا ورته راله لږه دنیا بار ښکاره شوه د وتو لاره بیا نشته
دقه زه وایم چې د مور او پلار قدر کوئ دې نوجوانانو ته ویم دې بچو ته ویم دې کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ما ته الله په قرآن کې ویلی دی وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوئ یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی که نه یو جامع لفظ ښه سلوک څه دی جامه ورکوه ښه سلوک ډوډۍ ورکوه د خوراک سکاک د ملاستې بندوبست وله وکړه ښه اخلاق ورسره وچلوه چې را دننه شي مور ته وخانده ورته چې خوشحاله شي د مور پلار مخکې ځان مه خفه کوه د مور پلار مخکې تندې مه راتري وهه چې مور پلار خفه نه شي الله نه به ده ووځي زما قسم دی چې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته زما وروڼو مونږ دې نعمت ته د قدر په نظر ونه کتل مونږ سره په کور کې پیر پروت دی پلار پیر دی مونږ سره په کور کې مور پرته ده د مور نه غټه پیر او نیک بل ستا دپاره بل څوک نشته مې قدر ونه کړه مې عزت ونه کړه د مور او پلار ما سره په کور کې دوه غټ نعمته پراته دي د پلار او د مور په شکل کې د دې دواړو نعمتو شکریه ما ادا نه کړه څه دونه ګران کار خو نه چې سړی راشي او پلار ته وایي بابا السلام علیکم ورحمت الله یو کیله به په څومره پیسو کېږي یو مالټه به په څومره پیسو کېږي یو سیو به په څومره پیسو کېږي ا دې وله سپین کو په پلیټ کې دی واچول بابا دا وال او خوله کې دی وله ورکد کمزوری دی او هغه یو کیله وخوړه یو سیو یې وخوړه یو مالټې پوستکې چې کوم هغه له ښه دی ته څه وایې چې د درد د ړنه به دوا نه خېږي بیبي دا واخله اول سپین کې او په دې اوږو ورته یو دوه لاسونه کېدې دې خوا شمورې یو دوه لاسه در एकदम زور دله کوم بابا دې خوا که په دې خپو دله زور یقین کوه ګورې چې مور او پلار بچې چاپی ته او زور ته هم نه پرېږدي ما به خپلې والدې صاحبې له لاړم نو ما به لاسونه راواغېشتل نو ما به وله په خپو یا په اوږو کېښودل وی نه 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 ما به ورته نه پرېږده چې لږ یو ګوټی زور وکړم وی نه نه ستړې رالې او ځان مه ستړې کوه قسم په الله جومات کې ناست نه پرېږدي بچې چې زور کوي له نه خفه کېږي مور به زور کوي د مور نه خفه کېږي او وګوره که نه لږه تماشه وکړه چې ته کله د کور نه ځې په مینه ورشه دی مور او پلار له او بیبې بابا زه روان یم کار له دعا راته وکړه ته لږ چې روان شې نو شاته وګوره نو دا به نیغ نیغ تا ته ګوري بچې مې لاړ ووت او ړبې تر هغې پورې درزیږي تر څو چې ته کور ته واپس نه راغلی ته څه خبرې مړه مور ده نن سبا خلک څومره سپکاوي کوي د مور څومره سپکاوي کوي د پلار نظر ورته نه کوي او دا یاد وساتئ د دین مسله درته ویم زما وروڼو یاد وساتئ چې څنګه د خپل مور او پلار سره وکړل هغسې به در سره کوي د رسول الله مبارک حدیث دی ترمذي جلداني حدیث دی ګوره څنګه دې وکړل هغسې به کوي که په ښه نظر دې وکتل بچي به په ښه نظر درته ګوري که په سپک نظر دې وکتل بچي به په سپک نظر درته ګوري دا پاتې نه ده مور ته خو چې په خوشحالۍ وګورې او په خوشحالۍ وخاندې ورته خو د حج ثواب الله درکوي او حضور پاک نه صحابي تپوس کوي چا سره ښېګړه وکړه من ابرو بې امکه مور سره ثم من بیا چا سره مور سره ثم من امک مور سره ثم من ثم اباکا مور یې مخکې کړه محتاجه ده غریبه ده ممکن دا شی نشته چې مور دله غوجل غورځوي مور دله ګیا سریبلی شي مور دله الوګان او ټیپر پرې کولی شي نو بیبې ده خو چې کله مور کټ ته وختو دا کارونه نشي کولی نو بیا راشي استاد جي مولوي صاحب دوا وکړه مور مې نه جوړه ها الله دې جوړه کړي نه جوړېږي نه چې خدای په خپل فضل وکړي هلکه خو سم په لنډ پښتو کې وایه چې دوا وکړه چې خدای مړه کړي که نو په مې وجنې په دا مری ولا زور که چې آخرت دې ښه تباه شي بابا نه جوړه دی مولوي صاحب دوا وکړه الله دې جوړ کړي نه جوړېږي نه بس دوا وکړه چې خدای په خپل رحم وکړي های دغه پلار تا سره څونه خواري کړې ده په دې غېږ یې ګرځول دغه مور د څونه خواري د سره کړې ده څومره تکلیفونه بې خوابي د سره کړې ده زما وروڼو ټولو ته دلته کې ویم چې څومره
دلته تاسو موجود یې دا ما بیان اورئ په دې به نن نه پس پابندي کې که د چا نه مور خفه ده نن نه پس پې رضا کوې پلار خفه دی نن نه پس پې رضا کوې او که ته وې نه که نه ما سره زیاتې کړې دي ما سره دا کړي دي کوي دې زیاتې اپېښ او خدای پېښ پیسه کې ما ته کنځل کوي قسم دې کنځل یم خوند کوي کوي دې که نه څه چلو او که د چا مور او پلار مړه دي یا یو یا دواړه نو خیرات صدقه کوې ثواب وربخې 2 رکعته نفل خو کولی شی که نه الله دې ثواب زما مور ته وبخې قبر له وله ځه خوشحالېږي په دې عزت به کوې د مور او پلار قدر به کوې احترام به کوې د مور او پلار دا دین بهترین عمل بل نشته دی مګر د په خلکو پسې ټیک ده د خلکو نه دوا غشتې شي په شریعت کې هېڅ خبره دی کې نشته په کور کې د دوا ګوډي در سره پروت دی مور ستا د دعا غر دی پلار ستا د دعا غر دی بابا دعا وکړه ړنه وله دعا وباسه لږ یې خوشحاله ساته معمولي خوشحاله ساته چې دې خوشحاله کړل لکه چې الله دې خوشحاله نوی پیغمبر مبارک الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی مطلب پیدا نه دی چې د مور قدم اوچت کنو لاندې جنت پروت دی مطلب دا چې د مور د قدم خدمت وکړه لاسونه خو یې څه کې سر یې څه کې تندې یې څه کې دا خپې وله چاپي کا د دې خپو قدر یې وکړه ځان د مور د خپو لاندې که ځان ورته ذلیله کا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوة تخكتك پختانه وي قدر وكذان وتخكتك او دعا ولو غواړه یا الله زما په مور او پلار رحم وکړه خدایه لکه زه ماشوم وم په مې رحم کړی دی زه لوبول یم پروردګاره ته پرې رحم وکړه قرآن وایي زه نه وایم بس تنن نه پس به دا فیصله او که کم پلار مور بې ځایه د بچي نه خپی نو هغوی له ظلم نه دی پکار بعضې وي داسې پښتانه وي بیا مې لیونی شو په تور جمې باټینګاڼ غواړي بعضې وي داسې یو زوی لږ تکلی لږ مالداري پلار لږ شی زیاته بل غریب مزدورکار یې سې د وسه نه کېږي نو دی د هغه مالدار هغه رور د سره نه لګي نو د مور هم ورسره نه لګي نارونه پیشه او کارې پیشه یو شان ګوره بچو ته په یو نظر ورته ګوره بچو ته نو مور او پلار به د نن نه پس که خیر انشاءالله عزت او قدر به کوې او که د چا هم مور او پلار مړي صدقه کوې ثواب وربخې دا رسي حضور پاک له یو صحابي راغی مور مې مړه ده یو کویک وکنه څنګه به ویو کنه کوی وکنه مدینه منوره کې اوبه به اکثر ترخې وي خواږې اوبه پکې الله راوویستې وی دا کوی له ام سعد دا مې ده د سعد د مور شو الله شو الله دپاره ثواب هلته شو خبر لځی ولا کنه لمونځ مخبرې ته تل قاسم خدي رسول الله مبارک فرمایي تذکر الاخر سړي د آخرت را یادوي نو هغه یو سوی وی یا الله دقسې مې کړي دي مور او پلار له مې پی ورکړه نو الله ورته سوړه کوله وکړه ابل سوی دا م وویل ابل وی الله ما مزدوران راوستل کار مې پې کوه چې کله وخت د مزدورۍ پوره شو او دیاړي مې ورکوله نو ټولو واغېشته یو کس لاړ دیاړي دغسې پرېښوده د هغه روجې کې دی ما وله روجې په دیاړی کې ورکول لا سړی نه پېژنه بارې مزدوران دي پته نشته یا الله دا مزدوري چاله ورکم اوس ګوره شریعت څه وایي شریعت دا وایي چې دا مزدوري کېده سبا به راشي بل ورځ بل ورځ چې ستا کله غالب ګمان په دې راشي چې دا سړی نور نه راځي یا به مړي یا به بل خواته نو هغه راواله او صدقه کا وی یا الله دا د پلانکي شی ما ته پاتې دی دا ما ستا په نوم صدقه کو ثواب یې هغه له ورسوه دقه قانون دی په پلانکوچ کې روانې تا نم کرې یېره شوه او د کلنډر نم یېره شوه چې کوه شوې اوهو ما نه خو کرۍ یېره شوه خیر دی وګوره که د کلنډر او پلین کوچ پیژنده خو ور به کې او چې بالکل درته پته نه لګېده هغه پیسې راواله او صدقه کا خو د ځان د طرف نه نه د الله په نوم یې صدقه که د هغه چا نه چې خدای دغه ګاډي کوم مالکو دا د هغه په نوم ما خیرات که الله به ورته معافي وکړي دقسې هر هغه څیز چې تا له پردې په ګوتو راشي او مالک تا ته نه معلومیږي او مالک ته یې نشي رسولی هغه صدقه کوه خیراتی چاله ورکوه او ثواب یې هغه ته بخه یو خبره ده
که بیا د هغې نه پس راغې نو بیا به وله ورکې چې تا صدقه کړې وه هغه ستا شو هغه ثواب به تاله الله په عملنامه کې ولیکي اوس دله پکارو د شریعت مطابق چې هغه د هغه عیسه روجې ښودې وې تر هغې پورې چې دی به راشي او که کله غالب ګمان وي چې دی اوس نه راځي صدقه کړې به وي ثواب به هغه ته بخلی و خبره خلاصه وه لیکن ده څه چل وکړه په خدای داسې نیکان خلک ټول بني اسرائیل خو یو شان نو څه پکې رزیلان مو ارامیان مو پیغمبران به وجل پیغمبرانو پسې به کنځلې کولې او څه پکې داسې مو چې د پیغمبرانو کم حواریینو او نیکانو او خلکو ته به دین خو ابې سپکول اوس هم داسې شته لیکن ده دا چلو که چې خړې پټي خو پخوا ډېرو ځمکې ډېرې وې دغه کم خلک کم زموږ په دې وطن کې پخوا څونه ځمکې وې خلکو به دا څاروي پکې سرول دا ګوارچیانو پکې څاروي سرول زموږ د یاد دی د مشرانو شاملاتونه پرېښو سره پاره پرېښو شاملاتونه چې دا به د سری دی کې به د څاروي سري دی کې به خلک ګډې سري چیلې به پکې سري اوس خلک زیات شو ځمکې کمې شوې اوس خلک ارسې اوسې مقبرې مو واړولې هغې کې هم ځان له کورونه جوړ کړل ځمکې ډېرې د څه چل وکړه د هغه روجې راواغېستې د هغه دیاړي مار او هغې په خپل پټي کې وکرلې هغه له د هغې نه بله شولې جوړې شوې بیا راواغېستې هغه ټولې راغونډې کړې هغې وله بیا په پټي کې وکرلې هغې نه بلا شولې جوړې شوې خلاصه دا ده چې د هغه روجې وله کرلې په هغې وله مزدوري کوله دومره ډېرې شوې چې په هغې غلامان او مریان او ګډې چیلې مو شوې او چې دا کوي نو دلم خدای ورکړی دیم خدای مالدار ډېره موده پس کلونو پس سړی راغی هلکه ما ستا ته دیاړي کېږي څه موده مخکې مې در سره څو کاله مخکې ما در سره کار کړی و زما در سره دیاړي کېده د روجو په شکل وایي ته هلکه تللی وې ویو بلکل ستا ما سره کېږي ورشه د دې دیوال نه پورې غاړه کې دا کم څاروي دي غونډ ستا دي اوهو ټوکه کې ما پورې زما خو لږې روجې کېدې بس ستا هغه روجې دله ما زیاتې کړې دي ما پې دله تجارت کړی دی همې زیاتې کړې دي دغه چې څه دي غونډې ستا دي یا الله که دا ما صرف ستا د رضا دپاره کړې چې یو مزدور ته یو غریب ته فایده رسوم او الله ته ورباندې خوشحاله شي ځان دپاره نه دی له نه چې خلک وي پلان کې سخي دی خاص تا در پاره چې ته الله خوشحاله چې په دې ته خوشحالېږي نو پروردګاره دا تیږه رانه لرې کا چې موږ بار وځو یو کړپ شو چې نور هم تیږه لرې شو رڼا هم شوه هوا هم راله خو د دوی د وتو بیا لاره نشته کمه ده الله پارشي کې حکمت وي په هغه یو ګړه دې هم لر کولی شوه خو الله مخلوق ته دا نیک عملونه ښکاره کوي وباسي یې خو نیک عملونه ښکاره کوي بس وایي موږ د مزدوري خورو که نه موږ یې وله ډېرو ډېره کوله مزدور دیاړي موږ ټول خورو نه ورکوه بلکل نه ورکوه کار پې وکړو دیاړي نه ورکوه په خدای قسم بل هم طالبانو ته وي مې زمونږ په دې علاقه کې چې دا کم قصبګر به و لوار به و ترکان به و نهی به و دا به په دې پټو کې ګرځېدل دوی کره به دونه دانې د مشرانو ورکولې چې خرڅولې به پومبې به یې ورکولې پومبې پخوا پومبې وې غنم به یې ورکول جوار ګوړه خشاک به ورکره د دنیا او چې په سیکل به راتلل نو بلا ګیاګانې به خلک هم خوشحاله اوس پې کار وکه راوله غریبه بټیارې او کار پې وکړه څونه ګران کار دی دیګ پخول څومره ګران کار دی مړي کې نه ورکومه خادی کې به ورکوم که د مړي د دیګونو د پخولو پیسې څوک بټیاري له نه ورکوي وایي خادی کې ورکوم ولې دا مړي کې د خدمتونه کسو دا ظلم ولې کوي پخوا دې لوارانو له خلکو ځمکې ورکړې وې ترکاڼانو له دوی له کورونه ورکړي اوس هغه قدر نشته هغه عزت ختم رزق تنگ شو ډیر شو خو تنگ شو مونږ پردې مزدورۍ خورو دا زمونږ دا خو دلته ګزاره کوي لاړ شئ بار ملکونو ته
دا چې کوم مزدوران تللی دي او په بار ملکونو کې مزدوري کوي څونه ګران کار دی بچي دلته پرېښې دي ښځه یې پرېښې ده او بار تللی دی او هلته مزدوري کوي د هغې چې کوم کفیلان وغیره دي چې دې مزدوري کوي هغې پیسې ته وخورې نه ورکوي لګې نه که نه 10 زره ریاله 20 زره 40 زره ریاله هلکه د دې نه څونه پیسې جوړې شوې ریال خو زما په خیال په 75 دی که په 76 روپۍ دی دا ته غونډې ونیسي چې ورپسې لاړ شي زما هغه پیاخه دا کار کو در کو مزدوري پیو کې مزدوري راشه مال پلستر وکړه راشه مال ټیلونه ولګوه پیسې در کوم لږې ورکي چې بلا جمع شي 1.5 زره ریاله چې نه کوي ولا خو هغه شته ته ځي او زه راشه به غونډې به راکړي چې ورله کور ته ورشي نشته ځه سبا راشه بله اخوا دې خوا کوي ورېږه ښه په اقامه دله بندوم دا به څه کوي او ډېرو پسې بیا اقامې بندي کړي تاسو خو لا ګزاره کوئ مزدوران غریبانان بربد ما ته پته ځکه لګي چې موږ ته ټلیفونونه کوي یاره صاحبه دوا وکړه کفیل لا نه 1.5 زره ریاله وخوړل یاره جي دوا وکړه ما نه د خپل کفیل د ذموار 80 زره وخوړل 1 لاک یې خوړل 40 لاکه ریا دونه پیسې دا ما نه ووایي څوک دا به د قیامت ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې مزدور لا مزدوري ورکا داغه د خولې د اوچېدو نه مخکې والد صاحب مې د خدای وبخي دقه صفت پاغې کړو هغه په مزدور کار کو هر مازدیګر به مزدور له پیسې ورکولې هغې به ورته دادا وي دادا ځان سره کېده یاره موږ نه لګي بیا به یې غونډې راکوي ویله نو بیا مال راکړه دله بیا کېدم خواله ځکه حضور پاک فرمایي چې خولې اوچېدو نه مخکې به ورکړي دا د هغه قانون هغې دادا تا هسې ځان کړی نو رابیا کې که نه خیر دی ته موږ نه څه تختې خو نه وی نه وله دا پیسې خپلې وله ولې موږ د مزدور پیسې خورو ګوډمار او دیاړیمار غریب پیسې ولې خورو د بټیاري او د نایي او د لور او د ترکان پیسې موږ ولې خورو دې غریبانانو له ورکې دا کور خوا کې چې د کونډه ده دا یتیمانان درته ماشومان پراته دي د کور خوا کې ورکوله نیکبخته نه دا د ما خدمت کوي ورکوم که نه کوي نه ورکوم پرون مې ورته د خدمت های ماشومان یتیمانان پلار نشته په خدمت ورکې خو ثواب دی ونه شو لله فلا ورکه جامې ول خپلو بچو له جامې ولا ورکه نغدې ولا ورکه د خپلو ستاسو په دې مالونو کې ګورې قرآن شریف کی آیت میں یہ شو حق للسائل والمحروم دیکھیں حق دے دا با دا قیامت پر استپوس کی ادریم سوئے ادریم وی اللہ دا ترلور میں وان دیرہ میں خواخاو نمات یوزل دا بدعملی مطالبه وکړه د ګناه هغې وی چې یاره زه خو ډېره زیاته محتاج یم او ماله به 100 درهم راوړې دینار یا درهم روایاتو کې دواړه 100 اشرفۍ به وایو دینار نو که دا 100 اشرفۍ دې راله راوړې نو بیا ته سوی در سره هغه ګناه کوم وی لاړم مزدوري مې کوله هغه 100 اشرفۍ مې را برابر کړه چې را برابر مې کړه هغې ته مې اطلاع ورکړه ترې لور مې وه زه مې خوښ که دلته تم راشه زه به هم راشم هغه پیسې مې پوره کړي راله چې راله او پیسې مې وله ورکړې او ما دا هېڅوک نو ګناه ته تیار شو دا ورپېده او په جړا شوه او خوښه مې وه ورپېده او په جړا شوه ماله غوسه راله ما وی په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې در کوم تا غوښتې دي پیسې او ما دله راوړې نو په زور خو نه کوم نو جاړې ولې او رپېږې ولې اما ته وی نه د زور او د رضا خبره نشته دا ګناه مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم دا مې چاته نه ده کړې الله نه یریږم خو ډېره زیاته مجبور وم د پیسو ضرورت و راته نو تا مطالبه وکړه نو ما راته وې دومره پیسې راکړه نو مجبور وم دا مې چاته نه کړې الله نه یریږم بس ما هغه پیسې ورته پرېښودې او نیغ تې پاڅېدم دا پیسې واله دا ستا پرې شوې مفتي راته څه وایي راته عجیبه خبره کوي چې یارورې ترزویه که دا ګناه خامخا زه دې خوښ یم نو په جایزه طریقه وکړه که نه نکاح را سره وکړه په جایزه طریقه وکړه نو په ګناه ولې کې الله تم خفه کې او زم په دې یریږم پیسې مې دغسې ورته پرېښم
والا دا پیسې دا خیراتي شوې ستا یا الله که دا مې خالص ستا د رضا دپاره کړي چې الله ته خوشحاله شي دغه وخت یو ته وې یو زوم یو مې د تره دا لور و بل هېڅوک نو هېڅوک د دې نه خبر نه دي نو که مې خالص ستا د رضا دپاره کړي نو پروردګاره دا تیږه لرکه چې مونږ ته لار اسانه شي جړق شو تیږه لاندې وښوېده او مونږ درې واړه ملګري بار راووت مونږ د الله نه نن پړه کې یاره شته نه نشته هغلته وي هېڅوک نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رونو واورئ اوه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې هغه ورځ چې نور به دومره رانږدې شي کالمیل میل عمره نو چې کوم راوي د حدیث دی او د میل دوه معنی دي یو دا د لارو میل د سړکونو میل کیلومیټر نه لږ زیات دی او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې سترګو کې پیرانجا چې سلی نو پته نشته چې حضور پاک کم میل یاد کړی دی د سړک د میل دومره به رانږدې شي نور او که نه د سلی عمره به رانږدې شي تسهر جلودهم دا څرمنې به خوټ کېږي دومره ګرمي به مرګ والته شته نه هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب پروت وي تاسو ما یو حدیث کې هم دی څوک د کونډۍ پورې څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه خو سطح اواره ساتي لیکن د آخرت خوله به سطح اواره ني د هر چا خوله به ده پورې ولاړی نور به پرې لږې خوټ کېږي به تباه به دا خلک دقې سخت وخت کې چې پیغمبران د الله د عرش سوري لاندې دي دغه وخت کې انبیا د هغوی تابعدان عالمان شهیدان نیکان لاندې دي نو اوه کسه به او اوه کې یو دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه یو سړی دی هېڅوک هم نشته د الله نه ویرېد هېڅوک هم نشته لکې د الله یره راله نو سترګې وبېدلې هېڅوک هم نه و د خدای نه ویرېدې دا به هم د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به نن مونږه چې هېڅوک نه نو د خلکو مخکې خو هسې هم څوک ګناه نه کوي یاره پورې خلک خاندي خلک پیغور راکوي نو چې داسې ځای کې څوک نه او ته د ګناه نه ځان وساتې دا ډېره د الله د رضا او د الله خوشحالي ده مونږ څه کوو مونږ نن ګناه له هغه ځای ته ځو چې څوک نه هغه ځای ته ځو چې څوک نه ها نو چې څوک نشته الله خو شته که ټوله دنیا په دې اخته نه تاسو د جوارو دې ټل ته چې ورننوځي دا اودس ماتي په بهانه چې اودس ماتومه اودس مودس نه ماتوي ټیک ټاکي برابر په ځان څادر راواړئ چې اودس ماتوم هلته درې وږي رامات دي یو په یو بډه ووایي بل په بله بډه ووایي بل ترخ کې جیب کې ور واچئ او څادر یې ځان نه تو کړي او را روان که چې در پټي مالک وویني که نه ټوخه مطلب دا چې دا اودس ماتي ته ناست یم چې دی لږ اخوا شي ټوخ ټوخو کې چې هغه اخوا شي چې اخوا شي غلې غوندې وګوري په بل طرف وځي او کور ته ځي ښځې بچو ته وږي مې دله راوړل واه واه حرام وږي دې راوړل ظالمان په بچو خورې هغه ځای کې دې غلا وکړه چې صرف ته ولې بل څوک نشته ولې مونږ غلا کوو ولې مونږ ګناه کوو څوک شته نه ځکه ګناه کوم الله خو شته که یو خوا بل خو ګوري چې څوک نه ګناه وکړو ولې ته خدای نه منې انسان نه شرمېږي خدای نه شرمېږي انسان نه حیا کوي الله نه حیا نه کوي د انسان د پیغور نه یریږي او د خدای د قهر او غضب نه یریږي څوک نشته جی کوا ګناه الله حضرت عمر په لاره روان دی رضی الله عنه په کور کې دننه د مور او د لور یو بل سره جګړه وباسته امور لور ته وی دی پيو کې اوبه واچوه هغه ورته وی نه اچوم پيو کې د لږو اوبو به چې هېڅ پته نه لګي واچوه وی امیر المؤمنین اعلان کړی دی که چا پيو کې اوبه واچول سزا به ورکړو او د حضرت عمر د روب او دبدبې نه خلک یریدل رضی الله عنه امور ورته څه وی بچې دلته عمر کم دی عمر خو نشته واچوه لږې اوبه او ورته څه وی وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه
اخو مونږ ویني کړي اقا جینې حضرت عمر د خپل زوی دپاره په نکاح واخیستله ګډ بنو د کور وی دا نیک نیک عمل خو قسم په خدای په هغه جینې د نیک عمل د وجې نه د خپل نیک عمل د وجې نه کم ځای ته ورسېدله د امیر المؤمنین حضرت عمر انګور شوه او اقا جینې په نسب کې خدای پاک څوک پیدا کړل عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت نیک عمل تا خدای خوشحاله چې ته خدای خوشحاله تا به الله نه خوشحاله درې واړو غار کې نیک عمل وکړه خدای راویستل جون والا خدای نه وی ورکړ جنہیں نیک عمل وکړه رب العالمین د حضرت عمر انګور کړه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت نیا شوه چته الله خوش نیک عمل سو هغه عمل چې الله خوشحالي د الله رسول خوشحالي د هغې د منشا مطابق بد عمل هغه چې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي د هغې د منشا خلاف ځان ساته ځان ساته ډېر خلک نن ورشئ وګورئ په امریکا او برطانیه کې وی خلک ازادي ده وی ازادي ډېر خلک هلته ازادۍ لرول خدای یقین وکړئ تاسو ته پته نشته هلته خلک د سپېمو له رانیسه ساتې خېږي لور د هغه په مخ کې په زناکارۍ پسې وځي بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات دا مې الګ دوست او دا مې جینۍ دوست سره د خاوند په مخ کې به ښځه ځي نه شي منع کولی چې مزه د پلار مخ کې به لور وځي د زوی مخ کې به مور وځي د رور مخ کې به خور وځي الګ سره نه شي منع کولی چې مزه نه دا ازادي را او دا د دوست دی ته څه منع کوې یو زنانه ما ته بار ملک نه ټلیفون وکړو د یو یورپي ملک نه چې دا دې څو کالو جاړلی ما ورته خورې جاړې څه لپاره خبره وکړه دیني مسلې تپوس کې خبره وکړه زه مصروف یم دون روزګار نه یم هغې بیا جاړل ما ته نه مولوي صاحب بند نه کړي نو بندوه وی زه په امریکا کې پاتې کېږم زما خاوند زما لونه زما بچي ټول په امریکا کې او دلته مونږ رالو بس او داسې مې زامن لونه آزاد ګرځېدل چې ما به جړل سار به وتل په پوټي جامو کې په نیمګړو جامو کې مولوي صاحب ما ته وایي حیا راځي چې تا ته ویم لغړ به وتل په پوټي جامو کې هم هلکان او هم زما جینکې او ما ته بې ادبي دی معافي مولوي صاحب چې کور ته به رالل دا هلکان دا لونه زامن به مې په کور کې دنم په نیمګړو جامو کې ګرځېدل ما به یخ خدای دا سري نه ما منې کولی شو پلار ته مې وویل پرېږده دا د دې زمانې جدا قصر ازادي ده هلکان به ووتل سار شرابونه به څکل بدعملۍ به کولې جینکۍ به ووتې بدعملۍ به کولې هلکانو به ځان له خپلې جینکۍ ساتلې وې دا مو دوستانې دي او لوڼو مې ځان له خپل ساتلي و دا مې هلکان دوستان پیسه نه ټینګېده بلا پیسې به ګټلې ختم په شرابونو بتلې بلا پیسې به ګټلې او په بدعملو تلې ما به خدای ته جړل یا خدای پاکه دا په څه غم اخته یم وس مې نو خاون په بل طرف بچی په بل طرف انګیندې په بل طرف ټول په ګن او په ګونین خطې نو ما ته چې ټلیفون کړی په دې کړی وی یو ځل مو ستا بیان واورېد نو ما هغه بیان دې خپلو بچو ته ولګو چې دی راغی ما لګو بې ما یې نه دا یو واورې خیر عمل مه کوې واورې الحمدلله وی په هغې او الله په هغوی اما په لوڼو اثر وکړه داسې اثر وکړه چې روزانه مونږ اورو یو بیان یو نه دوه بیان اورو ځان له مشۍ اخیستې په هغې کې مونږ دا ډوډ کوو او اورو ما ته مولوي صاحب په جاړه راته ځکه یم د خوشحالۍ نه جاړم چې نن زما هغه لوڼه چې هلکان یې دوستان و هغې سره بربنډې ګرځي نن په برقو کې ګرځي او زما هغه زامن چې بدعملو پسې به سر و نن هغه زامن زما په اسلامیک سنټرو کې داخل دي او قرآن شریفونه و یو کور مې د مونځ نه ډک شو فایده څه شوه زه خوشحاله لوڼه خوشحاله زامن خوشحاله زه څه پیسه بچت شوه
ارسره ته بچت شو سکون راغی خوشحالي او زما هغه بچي جاړي چې دا مونږ څه ژوند تېر کړی مالونه جاړي چې مونږ څه ژوند تېر کړی زمارونو په مونږ الله ډېر احسان کړی دی د ایمان غوندې احسان څومره لوی نعمت مونږ له خدای را کړی دی خو مونږ د الله د دې نعمت قدر ونه کړه مونږ شکریا ادا نه کړه مونږ ناشکري کوو مونږ عمل نیک ونه کړه مونږ د بدعملو نه ځان ونه ساته مونږ نه لور د بدعملۍ نه وساتله نه م ځان د زه په خپله دا مشرانو ته پته راته تپوس ته وکړه پخوا به خلکو د دوی په مخ کې سګرټ په پلار نسته حیا به یې کوله بیا به مې دویم په دې راوړه اوس ورته ویې ورشه که نه بچې یو سګرټ راول بچې یو تیلې ورته وواکړ نو به نسکي د پلار مخکې به چا ګناه نه کوله په دې لاره بتلل ډولکي به خلکو په دې ودونو کې ډنګول یقین په خدای کې ما ته اوس هم یاد دی زمونږ کور له چې به جنج راغی ډولکۍ به یې بند چې پول ته به ورسېد ډولکۍ به یې و مولي صاحب کور او زمونږ کور څه کې زه خو لا بیا حیا به رانه کوله چې دغه زیارت سره زیارت هغې له به ډولکۍ راغی بند کې شهید بابا دی بند کې زیارت دی د فرخان لاله ټیک ویمه که نه دا قانونو جمعات مخکې به ډولکۍ بند شو د خدای کور دی های های دا شی لال ختم سکون ختم اطمینان خلکو کې کبر راغی لویي راله او پیسه او موټرګۍ راغی دې په دې خلکو کې نشه پیدا کړه خلک یې باغیان کړل څوک خدای نه مني څوک رسول نه مني څوک د پیغمبر حدیثو پورې ټوکې کوي څوک پر رسول پورې ټوکې کوي څوک په ګیره پورې ټوکې کوي څوک په پټکي پورې ټوکې کوي دجالي دور را روان دی خو وخت ام وته الله ژوند م وله را کم کو پخوا به په 100 کالو شپږو شلو کالو کې مړ کېده او په 90 کې اوس چې 40 کال یې ډز هارټ اټیک ته مړ دی هلته راله خدای دا چلو پرې چا جون ولې را کم کو په 80 کې وجدي په 50 کې وجدي پخوا دا بیماری نه وي دا اوس چې کمې درته راغلې دغه پیسې د نه وباسي ځه د زړه بیماري ده 8 لکه پې خرچه راځي او 8 لکه راځي او دا کینسر دی په دې 80 لکه خرچه راځي او شفا ته به ځو هغه خان ته به ځو د نه وباسي په بل طرف دشمنی راته پیښه کې جګړه راته پیښه کې هغه لږ ژوند دله په تکلیف کې پاتې کې لږ ژوند او ژوندونه لاړل ختم شو پته هم نه لګي په لاره هلکه پرون بېګا خو دا څوک مړ پلان کې دا پرون خو ټیکو پته نشته خو بس پروتو په کټ کې سار رالو مړ زمارونو بس نیک عمل به کوو نیک عمل دا نیک عمل ډېر لوی برکات دي او ډېرې غټې فایدې دي ډېرې غټې فایدې ځکه خو الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأن أحسن ما كانوا يعملون دنیا کې ورله ښکلی ژوند درکم او آخرت کې به هم دله ښایسته ژوند درکم بس لنډه دا ده چې الله او رسول په کوم کار خوشحالېږي هغه کوه لږ د پابندۍ ژوند تېر کا لږ د پابندۍ لږ وکړېږه چې کوم زمیندار ځان وکړي فصل یې ډېرې چې ځان ونه کړی ځمکې شاړی فصل یې بربادي لږ معمولي ځان په دنیا کې وکړه زموږ ایمان دی چې قبر او آخرت پر ډېر ښایسته او ډېر ښکلی به او کړاو داسې نه دی ما درته ووایي زموږ د وس نه بار دا عبادت نه دی چې الله مقرر کړی دا زموږ د وس لاندې دی مونځ په ولاړه نه شي ګورې په ناسته یې کوه په ناسته نه په هملاسته یې کوه او دسته له اوبه نه دي ښې یا شته نه په تیمم یې ووه ګوره له وس لاندې دی صاحب نصاب نه غریب مور کو زکات نشتا غریب د حج طاقت نشتا مزه هر شی هر عبادت ته وصلان دی نو تاسو دا مهرباني وکړو که خیری مونږ به هغه عمل کو چې الله رسول په خوشحالي هغې نه به ځان ساتو چې الله او رسول ور باندې خفه کړي د دنیا ژوند به هم ښي بچي به دې هم سور کړي ښځه به دې هم سور کړي د دنیا ژوند بری د اطمینانی پیسه به کمی خو ژوند بری د خوشحالو وي او آخرت خو دې د خوشحالو ولې خوشحالی او خفګان الله سره دی ما الله خوشحاله که ما به خوشحالی او که داسې عمل دی ونه که نو په پیسه او په زامنو باندې بروسه مه کوه ژوند بری تباه او بربادي خوب به نه درځي بې ځایه به بې کوره به په مصیبت کې به مبتلی په غم کې به مبتلی الله دې موږ وساتي څه خبرې په دې کې نورې هم شته
نو آینده جمعه باغه که خیر ان شاء الله درته بیان کم د نیک عمل د برکاتو مطالب. ها معروف خیلو د کندی نهار لاله وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کی، الله دې وارثانو له صبر ورکی. د خټ د شیر محمد رور وفات شوی دی، او د خټ د مجاهد دوی وفات شوی دی، او د سرخیر خیلو د زیاده خور وفات شوی و، او د قاسم خیلو د کندی اسلام کاکا لور وفات شوی و. الله دې د ټولو مغفرت نصیب کی، او الله دې ټولو ما چې نومونه واغېستل وارثانو له صبر ورکي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. او دا دې معراج سراج او خې وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کی، او الله یې د آخرت خوشحالي نصیب کی. او 3 مریضان دي د کینسر بیماران دي، د تنګین یو کس دعا غواړي، او یو زنانه ده منکره بیکارم کا او غریبه لکه بیماره ده مانزو هغې ته هم دعا کوي چې الله وله روغ صحت ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي الله ټولو له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه وله ورکړي. چې څوک پریشان حال دي پریشانی الله په خوشحالو باندې بدل کړي. یا الله چې څوک مړه دي زمونږ ستاسو الله مغفرتونه نصیب کړي. یا الله زمونږ په کورونو کې د اتفاق او د اتحاد زندگی راوړي. الله د غمونو نه او د فتنو نه د ناچاقو نه په امن و امان کې وساتي. الله زمونږ نیک اعمال نصیب کړي، او د بدو اعمالو نه خدای د زړه کرک او نفرت پیدا کړي. الله د حاسدینو د حسد نه، د شریانو د شر نه مو ساتي، د بد نظر او د بد نظرو نه مو ساتي. زمونږ ډېر دوستان دي دعاګانې غوښتې، نوم د یو نشم اخیستی.